د کویټه او د زلمو چې کوم میچو ملګرو نو په هغه کې مختلف قسم داسې ویډیوګانې راغلې چې په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې وایرل دي. بیا وهاب ریاض او د افتخار چاچا چې کوم مقابله وه نو هغه هم تاسو ټولو پښتنو وکتله چې چاچا کرکټ هغه د وهاب ریاض نه د کوم غوسه ویسته هغه در سره شریک کومه چېرې څه داسې وجه راغلې وه چې چاچا کرکټ ولګېدو وهاب ریاض غوندې سینیر بالر ته شپږ چکې ووالې هغه در سره وروسته شریک کوم ملګرو. خو دې سیټ کې دا ویډیوګانې وګورئ ملګرو دا یو ویډیو ډېره زیاته وایرل ده چې ویلې کېږي دا چې دا رور چې کوم دی نو دا د نسیم شاه ډېر زیات پین و او په دغه کنډتار باندې وردانګلي دی او کوشش یې دا و چېرې زه د نسیم شاه سره صرف لاس میلاو کړم. خو دغه مینه دغه محبت مونږ ډېر زیات د کرکټ سره مینه ساتو نو دغه مینه محبت بیا زمونږ تصویر ډېر په عجیبه طریقه باندې دنیا ته شو کی. بیا د سټیډیم نه بهر چې کومو کسانو کاڼي ویشتل نو د هغوی حوالې سره دا ویلې کېږي چېرې دوی د 100 روپو ټیکټ په 3000 روپۍ باندې اخیستی و خو دوی بیا هم سټیډیم ته نه پرېښودل نو د هغې د وجې هغه د کرکټ سره هغه د لګاو د وجې هغوی دغه سټیډیم ته کاڼي ویشتل او داسې قسم حالات یې جوړ کړي چې دنیا ته ښه تصویر نه ځي. کوشش کول پکار دی ملګرو تاسو ته خو معلومات دي څنګه چې رمیز راجا دا خبره کړې وه چېرې دا ریډ فلیګ ایریا دی کومه چې د پښتونخوا چې کوم سټیډیم دی نو موږ دلته کرکټ نه شو کولی نو دا هغه تصویر دی چې غلط ځي داسې قسم تصویر دنیا ته نه دی شو کول پکار. هسې هم په پښتنو باندې یو ډېر عجیبه نوم پروت دی نو دغه نوم د لاسه زموږ پښتانه خفه دي چېرې موږ خو امن پسند یو موږ خو محبت کوو څنګه چې دغه وروڼه لګیا دي دوی د محبت هغه اظهار کوي چېرې ولې موږ تاسو دغه سټیډیم ته نه پرېږدئ. بیا سټیډیم کې ډېره زیاته ګڼه وه خو چاچا کرکټ افتخار نن سبا په ټرینډ باندې دی. په ټرینډ باندې څنګه دی ملګرو کوم چې د انډیا سوشل میډیا ده نو هغه هم د افتخار احمد په حوالې سره لګیا دي پروګرامونه کوي څنګه چې هغه بنګلادیش پریمیر لیګ چې کوم دی نو په هغې کې د هغه پرفارمنس او بیا چې بله ورځ 54 میکم رنز کړي دي نو د کویټه داسې نه معلومېده چېرې کویټه به دومره ښه رنز وکړي او دومره غټ ټارګېټ په زلمو له ورکړي. خو د چاچا کرکټ افتخار احمد چې کوم بوم ګیم و نو هغې هغه ټارګېټ 184 ته ورسو. بیا ملګرو د زلمو چې کوم ټیم دی نو د هغوی پرفارمنس ډېر زیات بهترین و حارث ډېر زیات ښکلی بیټنګ وکړو او 10 بال او 10 رنز پاتې وو. دا په T20 کې ډېر زیات ایزي گیم دی او 15 وکټې د زلمو سره پاتې وي. خو بیا فخر پښتونخوا نسیم شاه هغه چې اخیری ورکم وکړو ملګرو نو د زلمو نه دغه میچ راواغستو او کویټه ته په لاس کې ورکړو چې واله تا ته دې مبارک شي. نو د کویټه عوامو ډېر زیات خوند واغستو د هغې نه اوس در سره شریک کومه چې د وهاب ریاض او د افتخار چاچا خپل منځ کې داسې کومه مسله وه چې هغه غوسې ته ویسته. هېڅ مسله نه وه ملګرو وهاب ریاض په دغه میچ کې ډېر بهترین بالنګ وکړو خو اخیری اوور د کرکټ دی هغې کې راځي اتار چړاو نو افتخار ورځ وه هغه وکټې مو اخیستې او بیټنګ هم بهترین وکړو نو داسې هېڅ هم نه وه د میچ نه بعد چاچا کرکټ او وهاب ریاض هغه د مذاق هغه خبرې نو چې کوم د کویټه تماشایانو نو هغوی له ډېر ښکلی انټرټینمنټ ورکړو او د هغوی هم دا کوشش و چېرې مونږ د کویټه چې کوم پښتانه دي چې هغوی له خوند ورکړو هغې له مزه ورکړو. دغه میچ په تاسو څنګه لګېدلی دی کمنټس کې زموږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ او تاسو ټولو ته پته ده ملګرو چې زه د زلمو سپورټ کوم خو تاسو ته ما په هغه ویډیو کې هم ویلي چې دا ټول زموږ ټیمونه دي نو نن چې د کویټه څومره عوام ما ګوري نو هغوی ته د ډېر زیات مبارک شي د کویټه ټیم ته د ډېر زیات مبارک شي. د کویټه ټیم ډېر بهترین پرفارمنس وکړو نو دغه هم زموږ ټیم دی دغه هم زموږ پښتانه وروڼه دغې له راغلي او خوشحاله شو او د خوشحالۍ هغه مبارکي زه ستاسو سره شریک کوم تاسو ټولو ته دې ډېر زیات مبارک شي چې چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې یو اواز پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله په امان.